قابل احترام معزز مهمانان عظام او زما د اسلام قدرمنو عزتمنو مسلمانانو ورونو، ستاسو اړوان د قرآن عظیم الشان سلغوندې سما تلاوت کړه. الله ذوالجلال ما غوندې ګناهګار سیاکار ته لږ وخت مختصر الفاظو کې د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو او بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق دې را نصیب کړي. عزتمندو، الله رب العزت انسان د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی، د خپل تابعدارۍ او د حکم منلو دپاره پیدا کړی دی. دا حکم که د اثبات وي هم او که د نفي وي هم، که الله ذوالجلال حکم په یو شي باندې کوي چې دا کار وکړه نو هغې ته امر ویلی شي، که هغه امر وي هم او که نهي وي هم. نهي دې ته وایي چې د یو شي نه منع وکړي چې دا مه کوه. نو که د اثبات او د امر حکم وکړي او که د نهي حکم وکړي، د منع کولو حکم وکړي، الله تعالی انسان دې له پیدا کړی چې دی به د الله رب العزت د حکم تعمیل کوي، تابعدار به وي. دی به دا ژوند په خپل طبیعت باندې نه تېروي، دی به دا زندگی په خپل طبیعت او په خپل خواهش باندې نه تېروي. چې کله دی دا خپل خواهشات د الله رب العزت حکم ته وروسپاري، د الله د حکم تعمیلو کې او خواهشات پرېږدي، الله ذوالجلال بدله هغه څه ورکړي چې څه دی غواړي. او که چېرې دی دنیا کې داسې ژوند تېر کړي چې دی څه غواړي هغه وکړي، نو الله ذوالجلال به دی په آخرت کې داسې قسم عذاب ورکړي چې ده به نه وي خوښ او دی به نه غواړي. نو دنیا کې خپل خواهشات پورا کول نه د الله حکم منل، په آخرت کې پورا الله ذوالجلال بستا خواهشات برابر کی. او چې کم بنده دلته دنیا کې خپل خواهشات پورا کوي او د خپل طبیعت ژوند تېروي، نو په آخرت کې به بیا د ده د خواهش څوک خیال نه ساتي، بلکې دی به داسې ځای ته الله رب العزت بوځي چې هغه د زړه نه غواړي چې هغې ته به دی لاړ شي. نو عزتمند انسان الله ذوالجلال د خپل حکم د تعمیل لپاره پیدا کړی دی. دا ټوله دنیا د انسان خدمت کوي او انسان د دې ټولې دنیا د دې ټول مخلوقاتو مخدوم جوړ کړی دی الله ذوالجلال. دا هر څه چې خدای پیدا کړي د انسان خدمت له پیدا کړي دي، او الله ذوالجلال انسان خپل ځان له پیدا کړی دی. هر څه انسان لدی او انسان الله لدی. اوس که یو بنده داسې وکړي چې دا هر څه د الله ذوالجلال استعمال کی او دی الله رب العزت د رضا خیالونه ساتي، نو دا د ډېره غداري وکړه او دا د کامچوري وکړه، د غداري وکړه، نمک حرام دی. الله تعالی چې دی کم کار له پیدا کړو هغې ونه کوه، الله پاک چې دله کم خلک مخلوق پیدا کړو هغې استعمال کړم، دا یې زیاتی وکړه، ظلم یې وکړه. نو الله ذوالجلال موږ خپل حکم تعمیل لپاره پیدا کړیو. په هغه احکاماتو کې د ټول لړومبی حکم خدا دی چې الله ذوالجلال واحد لا شریک منل دی، ایمان راړل دی، عقیده سمول دی، مسلمانېدل دی. دا لړومبی خبره ده او د هغې نه پس ته ورپسې بیا نور احکامات د الله ذوالجلال دی. لړومبی به دا خبره تسلیمول غواړي په زړه کې هم او په ژبه هم چې الله ذوالجلال یک یو ذات دی، واحد لا شریک دی، هېڅوک ورسره شریک نشته. دا ټول لړومبی خبره ده. لړومبی کلمه ویل دی او په هغه کلمه کې هم دغه د الله د وحدانیت خبره ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. لایق د عبادت بغیر د الله نه بل هېڅوک نشته. لایق د عبادت، د عبادت دا ټکي اول پیژندل غواړي چې عبادت څه ته وایي. عبادت مونځ ته وایي، عبادت تلاوت ته وایي، عبادت تسبیحات او ذکر ته وایي، عبادت څه ته وایي. محترم، عبادت دا مصدر دی، دا ویل شي
د عبادت معنا د غلامی، د عبادت معنا د غلامی، غلامی کول، مریتوب، غلام کېدل. نو الله ذوالجلال ته به ووایي لایق د عبادت نشته بغیر د الله. نو غلامي څوک د چا غلام وي که نه؟ غلام څوک مالک وي، مالک ته مولا وي، مالک ورته وي، او د غلام ته مرئي ورته وي، غلام ورته وي، عبد ورته وي، په عربی کې ورته عبد وي. نو الله ذوالجلال فرمایي ته خو به د چا غلامي کې که نه، د چا نوکري خو به کې که نه، یا به د حکومت نوکري، یا به د یو خان نوکري، یا به د یو غټ زمیندار نوکري، ته به د هغه باغوانې، یا به د هغه دیکانې، یا به د هغه ټکي، یا به د هغه په برخه ځمکه خوري، یا به ته مثال په طور مزدوري کوې نو د چا مزدوري به کوې نو هغه حکم به منې دا ګټې اوچتې که ښه دا ټاټکي کار وکړه ښه مثال په طور دا کار وکړه، نو د هغه غلامي شوه. 500 روپۍ 600 روپۍ ورځ درکوي، نو ته به دغه 500-600 روپۍ باندې هغه د ورځې غلام یې. د چا غلامي خو به یي چې انسان دی نو غلام دی، چې انسان دی نو نوکر دی. د چا به کې یو طالب دی نو هغه د خپل استاد غلام دی، هله به ترې زده کړه کوي چې هغه ورته وایي کښېنه وایي به چې ښه ځي، چې پاسه نو وایي به چې ښه ځي، او چې وایي به د شپې سبق ته کښېنه نو ښه ځي، کوی که نه کوي نو به چې زه چلو ځه، چې غلامي نه کوي نو زه آزاد شوې. نو اول په دنیا کې غلامي اختیارول دي، په دنیا کې به ځان خامخا غلام کې. د چا به غلام کې؟ نو الله ذوالجلال فرمایي او غلامي بنده چې کوي نو د هغه چا یې کوي، د هغه چا غلامي کوي چې هغه مکمل وي، برابر وي. نو خلک وایي یاره دی د حکومت نوکر دی، د غم نشته، ځکه حکومت خو حکومت دی، حکومت خو لوی طاقت دی. هغه ستا په هر وخت کې مثال په طور چې ته د هغه نوکر شوې نو تاله به تنخوا هم درکوي، میاشت کې تاله به د استوګنې غم هم کوي، کور به هم درکوي، تاله میډیکل هم درکوي، دوایان هم درکوي، د ډاکټر غم دل هم کوي، دا هر څه به درله کوي. وایي نوکري وایه نوکري ښه شی دی، د حکومت نوکري. نو چې د حکومت یا د حکومت نوکري شوه یا د یو کپنۍ نوکري شوه، بیا هم وایي یاره زبردسته کپني یې د ډېره ښکلې نوکري ده، ډېر ښکلی وایي هر څه وله ورکوي، خوراک څښاک وله هم ورکوي، کینټین باندې خوراکه ده، کپړې وله هم ورکوي، کپړې وله هم وینځي، تیار خوراک وله ورکوي، او که بیمار شي د ډاکټر او د میډیکل کار وله کوي، او جمعوار ورکوي، د بچو خیال ساتي، پنسن وله ورکوي. نو کپنیم ښه شوه. ښه یا به چېرته یو ټیکهدار سره د هغه غلام وی، یا به یو خان سره د هغه غلام وی، یا به د یو ډېر لوی جاګیردار سره نو د هغه دیکان به باغوان به ټکي به، یا به ته دیاړي کې نو د هغه غلام شوې. خو یې به غلام، یې به غلام د چا به یې، یا به خپل کاروبار کې. نو که خپل کاروبار هم کې نو خلک وایي کاروبار خو خپل وایا چې بھائی د چا په اواز نه، نو چا په اواز نه دی، خو دی چې دا کاروبار کوي نو چې په چا سودا خرڅوي نو اګاک ته سوره مخکې رستو کېږي، سوره د هغه تبه نه کوي. دی چې چا نه سودا راړي نو هغه ته سوره مخکې رستو کېږي، سوره خیال ساتي. دا هم یو قسم ته غلامي ده. الله ذوالجلال فرمایي په حقیقت کې غلامي چې ده نو دا د الله په کار ده. ولی که ته د حکومت نوکر شي نو هم یو ورځ به راشي چې حکومت به تا نه لاس اوچت کړي، بس بیا ته خپل ځان هغه تا سره هغه تا نه مرض نشي درکولی، هغه ستا نه تکلیف نشي درکولی، هغه تا نه پریشانی نشي درکولی، هغه ستا له بچي نشي درکولی، هغه تا له مثال په طور داسې کارونه دي چې هغه حکومت تا له نشي کولی. او که کوي تر یو وخته به وکړي چې مړ شو نو بس بیا خو حکومت هم د سره کار نشته، چې مړ شو بیا د خان هم د سره کار نشته. نو په حقیقت کې الله ذوالجلال فرمایي لا اله الا الله، لایق د عبادت او د غلامۍ څوک دی؟ یو الله دی. د الله غلامي به کې نو د الله غلامي به څنګه کې؟ د الله غلامي به داسې کې چې الله پاک سوی نو بس ښه جي. دا به نه وایي چې ردې کې ستا څه مطلب دی. الله تعالی فرمایي منځو کا ښه جي. دا خبره نه ده چې ولې وکم څه دی وکم، یا الله چې موږ وکم نو تا ته به څه میلاو شي؟ دې ساړه کې اودس کول، د شپې را پاسېدل، او چې زه مونځ وکم
نو لکه خدای څه چلو شو، ستا څه وشو، څه پیدا وشوه، ستا په خدای کې څه اضافه وشوه، څه کمې وشوه، نه دې سره ستا کار نشته. الله وایي مونځ وکړه بس ستا منلو سره کار دی. ښه جي الله پاک وایي روژه ونیسه بس ستا منلو سره کار دی. ښه جي به کې دې سره یې کار نشي چې خدای روژه را باندې نیسي او دا لوږه تنده تېرو مدور اوږدې ورځې د دې اوړي او زه دوه ځان نو زه به روژه ونیسم نو ستا به څه فایده وشي؟ نه دې سره ستا کار نشته، ستا منل دي، ته غلام یې. الله پاک فرمایي مال دې وګټه دې کې ورکړه د الله په نوم باندې زکات ورکړه. تا باندې حج فرض شو ته حج وکړه. ته نشي ویلی چې الله حج وکړم نو هلته کې دونه منډې وم نو څه چلو شو؟ نه دې سره دې کار نشته، ته غلام یې او ستا کار د منلو سره دی. نوکر وای دیتا، غلام وای دیتا چې دی به منل کوي. ته به خپله خواهش، خپل طبیعت، خپل رضا د الله رضا ته ورسپارې. څه باندې چې الله رضا کېږي، الله پې خوشحالېږي هغه به کوې. دې سره به دې کار نه چې دا زه الله په کوم شي رضا کېږي نو دې کې څه چل دی. حکمت ته به نه ګورې او اگر او مگر به پکې نه کې، چونکې چنانچې به پکې نه کې، بس منل دي. دې ته ویلی شي غلامي، دې ته ویلی شي عبودیت، دې ته ویلی شي عبدیت، دې ته ویلی شي عبد. او الله پاک فرمایي د عبادت لایق واحد لا شریک ذات دی، یو الله چې عبادت لایق دی. وجه څه ده؟ که تا ته د بچو ضرورت وي نو تاله به هغه داسې ذات دی د هغه غلامي وکړه چې تاله بچي درکولی شي. که ستا کور روان دی هغه داسې ذات دی چې د کور دله ودانولی شي. که ته بیمار یې هغه داسې ذات دی چې خزانې دي ورسره د صحت حاضر رغولی شي. که ته مثال په طور څه پریشاني ده درته هغه داسې ذات ته پریشاني دله ختمولی شي. ته غریب یې هغه داسې ذات دی چې غریبي دله ختمولی شي. که تا ته څه قسم مسله ده د هغې ټولو مسلو حل هغه ذات سره شته او هغه په هېڅ شي کې هېڅ چاته محتاج نه دی. دا نه ده چې ګنې هغه ستا کار برابروي نو به بل چاته درخواست کوي، هغه بل چاته ویل کوي. ځکه الله تعالی فرمایي الله الصمد، الله ذوالجلال صمد ذات دی، الله بے حاجت ذات دی، الله بے احتیاج ذات دی. د الله ذوالجلال هېڅ چاته دې ضرورت نشته. نو غلامي د الله رب العزت په کار ده. اوس چې یو سړی خوریم د هغه ذات، سکیم د هغه ذات، اغوندیم د هغه ذات، بدن وله مغه ورکړی دی، صحت وله مغه ورکړی دی، خوب وله مغه راولي، خوب ته مغه بوځي، دا بدن او د بدن کې کوم انعامات دي هغه هم وله هغه ورکړي دي. دا میوې و دانې وله مغه جوړوي او تیاروي، رزق وله مغه پیدا کوي، خوراک څښاک وله مغه ورکوي، بچیم وله هغه ورکوي. یاره خو چې څه دي نو هغه ذات یې وله ورکوي. نو غلامي د هغه په کار ده که نه؟ او دی د هغه غلامیونو کې دی په خپل طبیعت ژوند تېروي. نو غلام چې کله د مالک نه سرکشه شي نو مالک ورسره بیا څه نخره کوي؟ دا څاروی دا خره چې د زمیندار نه بار ته واړی او دا ته لړه شي، دا شون په یو طرف واړی وتښتي، نو دا د غلامه ده که نه؟ دا د خادمه د خدمتګاره د خدمت وله کوي. که دی ورته چې ګاډي به راکاږي نو هغه به خپې ریږدي خو په زور به یې راکاږي. که دی ورته وایي چې ته به سیل کې بس هغه چې کوم به کوئی چې پاس ور باندې باره چوم دا به وړې وایي به چې ټیک ته، کوئی چې زه در باندې پاسه کینم سورلي به کوې نو وایي به چې ټیک ته. که دی کې هغه یو کار نه کوي، مثال بار وله نه راړي، هغه وله ګاډي نه راکاږي، هغه وله سیل نه کوي، هغه بیا ورسره دی کوم عمل کوي؟ بیا دی وایي دی ټکوي او چې لټه شي نو یاره روکې که خرڅې که دا خوړو د کار نه خرڅوي او په لږو پیسو باندې خرڅوي. عزتمند د دکه شان دی چې الله ذوالجلال موږ د الله نعمتونه خورو، د الله نعمتونه استعمالو، صحت د الله، بدن د الله، بچي د الله، کور د الله، دا ژوند د الله. سا راکوي، سا رانوباسي، سا بل راکوي، تازه راکوي، ګنده رانه لرې کوي، خوراک راکوي، وی خورو هضمه یې، بدن ته د کومو څیزونو ضرورت دی هغه څیزونه د خوراک نه الله پاک وباسي، هغه بدن ته هغه څیزونه ورکوي، نشونما کوي، بچي راکوي، کور نو چې دا هر څه کوي او موږ د هغه غلامي نه کوو نو الله رب العزت به وایي نه چې تاله سزا در کوم. ته خو پوهېږې نه، ته خپل خالق ذات نه پېژنې، ته خپل مولا نه پېژنې، ته خپل آقا نه پېژنې، خپل هغه ذات نه پېژنې چې د کوم غلامي په کار ده ته غلامي نه کوې. نو الله ذوالجلال فرمایي کم خلک چې زما د حکم نه مخ واړئ، په خپل طبیعت ژوند تېروي، نو بیا به ورسره څه کوم؟
ان جهنم كانت مرصادا للطاغین مآبا. اللہ ذوالجلال فرمائی نو بیا یو خبر واورا، ان جہنم كانت مرصادا للطاغین، دا جہنم چرے دا دا پارد دا طاغین و دا سرکش و طغیان کونکو زیادی کونکو دا پارا، دا چرے دے دا غی مآبا زائد و سیدلو زائد ورطلو دے، لابثین فیہا احقابا. اللہ فرمائی دے و پدی جہنم کی ڈیر زمان پروتوی. اولی دے سرکشی کولا تا دا مالک خبر اولی نمانلا چه دا مالک خبر مملوک نمانی، دا مالک خبر خپل مرئی غلام نمانی، مالک بو سرسا عمل کئی، دا اخری سر زمیدار کم عمل کئی. منل بکول غاڑی تا منل نکی، غلامی با دا اللہ کول غاڑی تا دا اللہ غلامی نکی. نو اللہ پاک فرمائی بیا میں ستا دا سمولو دا پارا او تا سزا در کولو دا پارا سمکر کردے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم چرے دا مرصاد دے دوست ورطلو زائدے، دا یو پلے پدی بانے با تمام خلق تیریگی، نیکان بم پی تیریگی بدان بم پی تیریگی. للطاغین مآبا، کم سرکشو ناکار خلق دے، ظالمان خلق دے، زیادی کا ان کی دا اللہ دا حکم نہ مختاو ان کی خلق دے. مآبا دا غد پار زائد ورطلو دے، زائد ورسیدلو دے. لابثین فیہا احقابا، پدی کے بعد دیر زمان پروتوی. احقاب جمع دا حقب دا، حقب دیری مدیتا ویلے کی گی، حدی نشتا. لابثین فیہا احقابا، دیو پدی کے زمانت رہ دیر زیت زمانہ. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اللہ فرمائی گورتا دنیا کے زمان خبر نمانلا، اس جہنم ترالی لابثین فیہا احقابا، پدے جہنم کے بعد وقت رہی احقابا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نبسکی دی پدے جہنم کے. لا یذوقون فیہا بردا، یخنی چتا یخ او یخ موسم با پن رازی. ولا شرابا، او نبدس کلورت سملاویگی، نبوتا یخیو بملاویگی، نبوتا خوراک سملاویگی، نبوتا اسکاک سملاویگی. اڈو خریبانا اڈو سکیبانا الا حمیما وعساقا جزاء وفاقا. اللہ وین ورکوم بولا سکاک بولا ورکوم، خوراک بولا ورکوم، خسب یا خوراک سکاک بسوی. الا حمیما وعساقا، مگر گرم او بد جہنم بوی او وین زمید جہنم یانو بوی. لا حمیما وعساقا جزاء وفاقا، دا بدل دستا دا عمل سرا برابر بدل دا اللہ پاک در کئی زیادے در باندے نکوی. سمر چی دے زیادے کڑے دے، سمر چی دی گناہ کڑے دے، اکم را اللہ پاک کوئی در کوم بزیادے بنکوم. نو جہنمیانو وینی زوی اللہ پاک کوئی دا بدا دسکل وسکل نور کوم، دا مزیز کل دا مزیو بو دا مزیز خوراک دا مزیز سکاک دا بنی زقوم بولا ورکوم. دا جہنم وینی جہنمیان چی بدن نکمی وینی زوی و گندون و پیپ باییگی، اگر نا بیو لوی خوز باتی جوڑ شو او اگر بدا سی خڑتیزی بوئی، اگر بولا دا پرشتی ورکی. او چی دے خلی تاونی سی یو کندال دے دا سی اگر با دے خلی تاونی سی، او چی دا سی خلی تے نزدیکی انو محترم دا مخ دا کو سڑ بے دا دیر گرمائش نپاگا اگر کندال کی را پریوزی. دمرا اندازہ کی دا غی تپش تے، دمرا اندازہ کی دا غی گرمائش تے. خودیں با حد تا دور حد تا تگیوی چی دے باغی تم انگوری او دے باتی بیام گوٹ کئی. نو اللہ پاک فرمائی چی اگا سنگ دے اس کی فقط تغا امغاءہم، نو چی اگا گوٹ پخکت لڑشی نو پا دے خیٹا کی چی سلری کلمی دی ٹول بول تس نس کی ٹوٹے بے کی پا کتبتی ہوزی. تا سے اندازہ کی دا غی گرمائش دے. خو یارا گورے مرگ نشتا
چې کنه دی به مړ شي بس خلاص بشي. الله دې موږ د جهنم د غضب نه وساتي، خدای دې موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي. نو عزتمندو ژوند به د الله رب العزت د مرضا مطابق تیرول غواړي، نو بیا ان للمتقین مفازا خدایق و اعنابا. که چېرې تقوا دې وکړه، که چېرې ژوند دې ښکلی تېر کړه، وبوینې بیا د الله ذوالجلال نعمتونه، د الله رب العزت احسانات انعامات به بیا ته ووینې چې خدای در باندې څومره احسانات کوي، څومره انعامات کوي، څومره دي. خو که چېرې دا ژوند دغسې دا اوس چې دا مسلمان یې څنګه تېرې، کافر خو پرېږده، کافر خو کافر دی، هغه نه خو ګیله نشته. دا مسلمان چې په کوم اندازه کې روان دی، دا مسلمان چې څنګه زندگی تېروي. الله تعالی ما تاسو ته تېر څو جمعې د یو ګناه ذکر وکړو چې هغه ګناه کبیره غټ غټ ګناهونه دي. د یو د حسد مې ورته ووي، د ظلم مې ورته ووي، او دا رنګې تاسو ته ما د تکبر ووي، او تاسو ته ما د بې حیایۍ خبره وکړه، او تاسو ته ما د حسد خبره وکړه. دا ټولې خبرې ته ما وکړې، دا ټول هغه ګناهونه چې په دې سره انسان مسلمان بالکل تباه کېږي، ایمان نه پاکېږي، د ایمان نه خلاصېږي. او چې ایمان نه سړی خلاص شي نو هغه به څه حال وي، دغه جهنم ځای به وي. نو الله دې موږ د جهنم نه وساتي. نو عزتمندو دنیا کې زړه خو د بنده اچھا خبره دل تو پاگل ہے، زړه خو پاگل دی، زړه ما پاگل نه دی، خواهش پاگل دی. خلک نسبت د خواهش زړه ته کوي، وایي زړه مې دا غواړي، اړه مې دا غواړي. نه غواړي، دا ستا خواهش غواړي چې دا پکار دی، دا پکار دی، دا پکار دی، او پکار دی پسې بیا ته لګېدلی. نو حلال ته نه ګورې، حرام ته نه ګورې، پلیت او پاک ته نه ګورې، جایز ناجایز ته نه ګورې، هغه خپل زړه خبره برابرې. نو یاره دا خو الله پاک امتحان دپاره دا ځای پیدا کړی دی کې خو امتحانات دي، دا خو هر څه به نه میلاویږي. دې کې خو به ته هغه کار کوې چې الله پاک پې خوشحالېږي، چې الله پاک پې رضایي نو هغه کار به کول غواړي، چې الله تعالی پې نارضایي نو هغه خو ته به د خپل خواهش خیال نه ساتي. موقع چې په بنده راشي نو پته ولګېږي. یو سړی وایي زه حرام نه کوم، نه کوم زما توبه ده، سوال نشته چې زه حرام وکړم. پته به هله لګېږي چې ستا په حرام وس بر شي ته یې ونه کړې. زه پردی حق نه وم، نه وې، دا به هله پته لګېږي چې تا پردی حق ستا لاسو ته راشي او ته یې ونه وې. دکه شان بل ګناه چې ستا په هغې وس بر شي او ستا طبیعت ته هغه باندې قادر یې چې وي کې او ته یې ونه کړې، د الله د رضا دپاره هله به ته ووایه چې زه نه کوم. نو عزتمندو د جهنم الله دې موږ د جهنم نه وساتي. جهنم ډېر بد شی دی، جهنم ډېر ناکاره ځای دی. موږ نه لیدلی دی، نه مو اورېدلی دی. حضرت جبریل امین علیه السلام ته الله رب العزت یو پیرو فرمایل، وی جنت ته لاړ شه او تماشه وکړه ما ته یار کړه. نو جبریل اسلام لاړ، او الله دا خو په حد ښایسته دی، یا الله دا خو لا بل شان ښایسته دی، داسې به چرته وي، داسې نعمتونه به چرته وي. الله ذوالجلال ورته وی ښه بیا لاړ شه، چې بیا لاړ د جنت نه ګیر چاپېره الله تعالی د خواهشاتو شپلونه ایښي وو، د تکلیفونو شپلونه ایښي وو. تکلیفونو کې چې جنت ته ځې نو چې هغې ته مخې ته کم تکلیفونه دي، کم پریشانۍ دي، کم غمونه دي، کم مشقت دی، کم عبادت کول دي، کم د شپې پاسېدل دي، کم په خپل خواهش خپه کېښودل دي، چې هغې ته وکتل دا به نه کې، دا به نه کې، سود به نه کې، بې حیایي به نه کې، کنځل به نه کې، دروغ به نه وایې، غیبت به نه کې، د چا حق به نه وې، د الله د حقوق العباد به خیال ساتي، د مونځ او د روجې او د زکات خیال به ساتي، د حج خیال به ساتي، د حقوق العباد خیال به ساتي، د ګاونډي خیال به ساتي، او بل بدو کې ته به ښه کې، دا به د چا غپلارو کې بل بدو کې ته به څنګه ښه کې. دا خو خبره ده چې موږ یې کوو چې بای که ته بدم کې زه به ښه کوم، نو چې پته به ولګېږي نه چې زه تا سره بد وکړم چې ته بیا ما سره ښه وکړې که نه. نو چې دې وکړل داسې نو جنت دغه ښکلي ځای ته به دی خو داسې به کول غواړي، بل ته بد وکړي او ته ورسره ښه کې. او دا ده نو چې دا هغې ته ګیر چاپېره شپلونه ولیدل، جبریل علیه السلام ورته یا الله ها جنت خو ډېر ښکلی و، او ما وی چې ټول خلک به دې جنت ته د راتلو دپاره ځان وجني، خو ځان به دې جنت ته را رسوي، خو رب هغه خو تا په داسې څیزونو کې را بند کړو چې ګوره دې نه راوتل خو ډېر ګران دي، دې جنت ته خو راتلل ډېر ګران دي. دا هر څه دغه کول او جنت ته راتلل. الله پاک ورته ځه اوس جهنم ته لږ لاړ شه. جهنم ته لاړ،
چې جهنم یې ولید یا خدای پاکه دا څومره سخت دی، دا څومره سخت دی، دا څومره قهر دی ستا، یا الله دا څومره عذاب دی ستا. الله پاک ورته بیا لړ شه چې لړل او ویې کتل نو چاپېره ته دنیا خواهشات پراته دي. دا دنیا دا پړک پړوک دی، چمک دمک دی، دا جایداد دی نو ډېر خوږ شی دی، دا اولاد دی نو ډېر خوږ شی دی، او دا پیسه ده نو ډېره زیاته خوږه ده، او دا دنیا دا څیزونه دي، دا څیزونه ده نو دا څیزونه چې دي نو چې دا ته حاصلې نو خود به جهنم ته ځي. نو چې دې ته وکتل یا خدایه پاکه دا خو به ټول خلک جهنم ته دغه شي، دا خو د دا څیزونو کې رابند که چې نو عزتمندو جنت او جهنم دواړه ډېر. نو جبریل علیه الصلاۃ والسلام یو پیرې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته راغی، او چې راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وکتل نو جبریل علیه السلام داسې بې سوره غوندې و، رنګ یې بدل غوندې و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته جبریل یو خو ته بې وخته رالی، بې ټایمه چې ته په دې ټایم نه راغلی، بل دا ده چې نن دې دا رنګ بدل غوندې دی، څه دي څه وجه ده، خیر خو دی. جبریل علیہ السلام ورته د الله حبیبه نن مې یو ناشنا خبره لیدلې ده نو هغې پریشانه کړی یمه. څه دې لیدلې دي؟ ورته وي د الله پیغمبره نن چې تا خواته راتلم نو د جهنم سیل مې وکړ، جهنم ته لاړم، داسې وخت کې لاړم چې جهنم ته پوکې ورکېده، ګرمولی شه. نو ما ولیده نو د الله حبیبه بسا خو ما لیدلی دی که نه، هغه جهنم خو ما لیدلی دی چې څومره اندازه کې هغه سخت دی، څومره اندازه کې د هغې عذاب دی، څومره اندازه کې د هغې سختي ده. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل زنو ما ته خو لږ بیان وکړه که نه چې څنګه اندازه کې ګرمي ده، څنګه اندازه کې سختی ده. ورته ویل الله پیغمبره که د جهنم نه قسم په لوی ذات چې کوم ذات ته پیغمبر جوړ کړی او دې دنیا ته راستولی د الله پیغمبره، که د ستنې د سم برابر هم یو سوری وشو دې دنیا ته راغی، زما د په هغه ذات قسمي چې تی پیغمبر کړی چې دا دنیا به ټوله ریته پیته شي. دومره اندازه کې د هغې ګرمایش دی، دومره اندازه کې د هغې سختي ده. او بیا ورته الله حبیبه هغه جهنم چې دی که د هغې جهنم یو ټوټه یو کپړه غوندې راواخله او د اسمان کې را ځونډه که نو د هغې کومه بدبویي ده، د هغې کوم غذاب دی، ګرمي ده، نو زما د په هغه ذات قسم وي چې تی پیغمبر کړی دنیا ته راستولی، انو ګورې که انو که هغه عذاب دی ولیده نو دې دنیا کې به ژوند تېرول ګران شي، صرف که یو ټوټه کپړه قدر ته د هغې را ځونډه شوه. او د الله پیغمبره و طبقې دي په جهنم کې، و دروازې دي، د یوې دروازې نه در بلې دروازې پورې دا یو کالو فاصله ده، او هر یو طبقه چې دا نو د بلې طبقې نه او یا چنده باندې زیاته سخته ده، هر یو طبقه د بلې طبقې نه او یا چنده باندې زیاته سخته ده. نو که چېرې تا ولیده د الله پیغمبره چې څومره اندازه کې عذاب دی نو هغې ته ټینګېدل خو ډېر زیات ګران دي چې دا به څه کېږي. نو په ما د هغې جهنم اثر دی، ځکه مې دا طبیعت داسې خفه دی، دا ځکه داسې په تکلیف غوندې یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته و طبقې دي بیا وی دې طبقو کې به څوک کم خلق پي د الله پیغمبره په دې طبقو کې په دې درجو کې به انسانان وي، نارینه او زنانه به وي، نارینه به وي زنانه به وي. جبریل لږ وضاحت راته وکړه چې په دې کې به څنګه خلق وي، کم نارینه به وي کم زنانه به وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل ما ته لږ وضاحت وکړه. نو حضرت جبریل علیہ السلام ورته وایي د الله پیغمبر و طبقې دي، په لومبۍ طبقه چې دا نو د هغې حاویه نوم دی، قرآن کې نوم راغلی دی، لها سبعة ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. قرآن کې الله فرمایي د دې جهنم لها سبعة ابواب، دې جهنم دپاره و دروازې دي، لکل باب منهم جزء مقسوم، او د هر یو دروازې دپاره یو حصه ده، یو برخه ده.
چې هغه تقسیم شوی ده او هغې ته به دغه خلک غاوین به ورته داخلیږي. نو و طبقې دي په جهنم کې. لومبی طبقه چې دی د الله پیغمبره جبریل اسلام ورته بیان کوي د هغې حاویه نوم دی او په دې حاویه کې به منافقان پراته دي. د ټولو نه لاندې طبقه چې کوم ده د ټولو نه لومبی لاندې ویښ کې چې کومه ده نو په هغې کې به منافقان وي او هغه خلک به چې کوم د عیسی علیه السلام په وخت کې عیسی علیه السلام نه معجزه وغوښته خوانچه چې وایي ما له خوانچه را نازله کړه چې موږ یې دغه کړو نو وی هغې چې خوانچه راله او هغې نه بیا منکر شو هغه مایده نازله شو هغې نه منکر شو هغه خوراک چې ورته راغی خوانچه ورته راله او منکر شو هغه خلک به یې پکې منافقان به یې پکې دغه خلک به په دغه جهنم کې وي او دریم به پکې د فرعون ډله وي فرعون او د فرعون والا خلک دا درې قسمه خلک به په یو ډله په دغه یو طبقه کې وي حاویه کې. ښه نبي علیه السلام ته ښه جبریل بل وی د الله پیغمبره بله طبقه چې ده دویمه درجه دویم کلاس انو هغې ته جحیم وی جحیم او په دې جحیم کې به مشرکان وي. دا مشرکان د منافقانو په یو په عذاب کې لږ راوچت دي کم دي د منافق عذاب د مشرک نه هم ډېر زیات دی ځکه مشرک چې دی نو مشرک ته ښکاره باره کافر دی منافق په ظاهره باندې مسلمان دی او پړه کې د پیغمبر دشمن دی د اسلام دشمن دی د مسلمان دشمن دی نو د دغه عذاب د هغه نه سخت دی. درېیمه درجه چې دی نو دا دې ته سقر ویلی کېږي او په سقر کې به سابعین وي بېدینه خلک چې نه دین شته نه مذهب شته که اوس دهریه پیدا شوي دي دغه خلک به په دې سقر کې. په څلورمه درجه هم د هغې لظوا نوم دی لظوا نزاغة للشوا قرآن کې راغلی ده په دې کې به وي شیطان پروت وي او ورسره به د شیطان خاص خپل ملګري به وي. او پنځمه درجه چې ده د هغې ختمه نوم دی ختمه او په دې ختمه کې به یهودیان به په دې ختمه کې پراته وي خجی او ورته وایي شپږمه درجه چې ده د هغې صغیر نوم دی هغې کې به عیسایان پراته عیسایان او اومه درجه چې ده د هغې جهنم نوم دی چې دا اومه درجې نوم یې واخسته جبریل اسلام چپ شو نبی علیہ السلام ته جبریل په دې اومه طبقه کې به څوک وي جبریل اسلام ورته کش نه کوي وی په دې کې به څوک وي. حضرت جبریل علیہ السلام ته د الله پیغمبره په دې اومه درجه کې په دې اومه طبقه کې به ستا امتیان وي دې کې به ستا امتیان وي دې کې به ستا هغه امتیان وي چې هغه ګناه کبیره کړې وي غټ غټ ګناهونه یې کړي وي او توبې ترې نه وي ایستې او مړ شوی وي. دا وپاغئ خو چې څنګه یې دا ووي سردار کونین یو کریکه کړه وی ښه زما امت دپاره پکې مې یو درجه ده او بس بېهوشه پرېوته سود یې لاړ هوش یې لاړ چې کله په بنده باندې د خپل یو خوږ رشته دار یو سخت مصیبت आवाज وشي نو کله کله هغه بېسوده شي مور باندې چې د بچي आवाज وشي پلار باندې چې اولاد आवाज وشي چې هغه داسې چلو شي مثال اکسیډنټ یې وکړ او مړ شو یا څه نو کله داسې موشي چې د حد نه زیات خوږي که نه نو بس سود یې ورسره لړ شي بېهوشه شي. نو د نبي علیه السلام هوش لاړ په دې یو خبرې سره د نبي علیه السلام هوش لاړو سود یې لاړو جبریل علیه السلام نبي علیه السلام خپل غېږ کې وله سر نیولی دی او داسې غېږ کې پروت دی ډېر وخته پورې د نبي علیه السلام هوش نو چې کله هوش راغی را بیدار شو نو بیا ورته و جبریله راته ووایه دا راته ووایه چې په دې اومه درجه کې به زما امتیان وي نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام جاڑی جبریل علیہ السلام هم جاڑی او نبی علیہ السلام هم جاڑی ورته او د الله پیغمبره په دې اومه درجه کې به ستا د امت مسلمانان پراته وي هغه مسلمانان
چې هغه په غټو ګناهونو باندې نیغ روان دی، لکه سود دی، لکه بېحیایي، لکه د بدفعلي ده، بدعملي ده، بېحیایي ده، یا لکه مثال دا غټې غټې ګناهونه چې دي، سودخوري ده، زنا ده، او مثال ډاکه ده، او قطاع الطریق ده، شوکه ده، دا غټ غټ ګناهونه چې کوي او دی په دې کې اخته یو مړم شي او دی دې نه توبه ونه باسي، نو دا به پکې پراته وي. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ښه جړل یې. جبریل اسلام رخصت شو، نبی علیه السلام پاسې خپل کور ته یو کوټګۍ ته هغې ته وردن نشه، نه راوځي. چې د مونځ ټایم شي نو مونځ ته راوځي، نیغ راشي مصلې ته مونځ وکړي، بیا نیغ ځي خپلې کوټې ته، سترګې مبارکې پړسېدلې دي، تکې سرې دي، جاړي جاړي جاړي. 2 ورځې تېرې شوې، 3مه ورځ شوه، نبي علیه السلام صحابه سره ګل ګد کم دی، خبرې اترې نشته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی، دروازه کې ودرېد، اجازت یې وغوښته، سلام یې وکړ، بیا اجازت وغوښته، اجازت ورته میلاو نه شو. ابوبکر صدیق صاحب ته اجازت، چې ابوبکر ته اجازت میلاو نه شو، پوه شه چې نبي علیه السلام باندې ډېره درنه ده. چې کله ابوبکر صاحب واپس شو، عمر صاحب راغی، عمره لاړ شه ته ورته څه ووایه، که اجازت میلاو شه. نبي علیه الصلاۃ والسلام انتهایي غمجن دی چې څه داسې خبره پیښه ده. او عمر صاحب راغی، سلام یې وکړه، آواز یې وکړ، السلام علیکم یا بیت الرحمه. خو عمر صاحب ته هم جواب د اجازت ورته دننه تلو میلاو نه شو. عمر صاحب راغی حضرت سلمان فارسي صاحب ته، نبی علیہ السلام په سلمان صاحب باندې ډېر زیات مین و. السلمان منا، نبی علیہ السلام وایي سلمان چې دا زما نه دی، دا زما حصه ده، دا زما ډلې والا دی، دا زما بنده دی، زما سړی دی. او نبی علیہ السلام فرمایل لو کان دین عند ثریا، که دا دین اسلام ثریا ستوري سره شي، لکان لی منه رجال، ماله به الله پاک داسې سړي راکړي چې د هلته نه به هم دا اسلام را، داسې کسان دي چې هغې کې به خپل کردار ادا کړي، هلته نه به هم راورسوي. او سلمان صاحب له پوږه لاس کېښوده، ډېر زیات پې مین و. ورته یې سلمان لاړ شه، نبي علیه الصلاۃ والسلام نه اجازت وغواړه، تپوس دې وکړه، زما او د ابوبکر خبره خو نه منلی شوه، ته لاړ شه، کېدی شي ستا خبره ومنلی شي. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی او آواز وکړه، السلام علیکم یا بیت الرحمہ، او د رحمت والا کور، او رحمت للعالمین، سلام کوم او اجازت غواړم د راتلو د دننه. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته هم اجازت میلاو نشه، غم واپس شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره په غم کې ډوب دی او د خپل امت دپاره په غم کې ډوب دی. یاره امتي دې مو ګوري که نه چې امت د خپل پیغمبر دپاره څه کوي او څه کړي دي، اوس څه کوي. حضرت سلمان صاحب هم جړېدونکي واپس شو، جاړي او په جړا کې د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته لاړ، کوڅې ته لاړ. السلام علیکم یا بنت رسول الله، او د الله د محبوب لوري، او فاطمه سلام کوم. حضرت علی صاحب کور کې نشتا، فاطمه بی بی را نږدې شوه، کوڅې ته شوه، څوک دي څه وایي. حضرت سلمان صاحب ته سلمان یم او راغلی ما، څنګه راغلی؟ ورته وی 3مه ورځ ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې دننه په کوټه کې پروت دی، پته نه لګېږي څه مسله پیښه ده، بار هم نه راوځي او دم نه د تلو اجازت هم نه میلاویږي، او معلومیږي دا چې ډېر زیات لوی تکلیف ورته رسېدلی دی، څه ډېره لویه پریشاني ده. او که دا پریشانی دنیا بروانه شي، الله رب العزت د خپل محبوب دوره پریشانی الله تعالی هم نه دغه کوي، دنیا بروانه شي. انو الله نبی علیہ السلام ته لوري او تا باندې ډېر زیات مین دی، لاړ شه ته لاړه شه، نو کېدی شي تا ته تلو اجازت میلاو شي.
حضرت فاطمة الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ رالا او ادرے کسکی السلام علیکم یا رسول اللہ او اسلام کوم پتا باندې الله پیغمبره او ز فاطمه یما ستا لخت جگر ستا لور یما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فاطمه تو خرازا ترازا فاطمی بیوی ته اجازت ملاو شو وردن نشوا دا اللہ پیغمبر سمسل پیخدا نبی علیہ السلام ورته وایستا دا نن د درې مرز د چې جبرئیل راغلی یو خبره راته کړې ده چې کله فاطمه بیبي وردن نشوا دغه وخت امام الانبیاء په سجده باندې پروت دی او اوسم جاړي او د امت په غم کې دی یا الله تا خو ماته وی چې ستا امت ته به څه نه واما نو دا چې په اومه درجه کې زما امت پروت دی نو دا به څنګه چلوي تا خو یې څه ورته نه دی به نه عذابوم فاطمه بیبي ورته د الله حبیبه څه دي څه مسله ده ورته فاطمه جبریل راغلی ما ورته ما ته جهنم حال احوال ووایه د جهنم حال احوال یې راته وی اووه طبقې بیان کړئ شپږ یې بیان کړه او د اوومې نوم یې چې واغسته نو ما وی دې کې به څوک نو راته وی چې په دې کې به ستا امتیان ګناهګاران بس د هغې نه مې طبیعت خراب شوی دی خوراک نشته اسکاک نشته دمه نشته خوب نشته د نبی اسلام د مخ مبارک ته چې فاطمې بیبي وکتل وایي دا مخ یې په دن نه تللی او بلکل دا دومره زیات ټپ شوی و چې دا مخ یې په دننه ورکوز شوی و داسې په رښتیا یې ژړلي دي خلک وایي نبي علیه السلام زموږ دپاره ژړلي نه دي څه بل شان یې ژړلي دي داسې به خپله مور په خپل زوی باندې داسې جړا ونه کړي داسې به جړا ونه کړي لکه نبي علیه السلام چې په خپل امت باندې جړا کړې فاطمه بیبي ورته ښه ده الله حبیبه ته په دې ژاړې وی هو زه په دې ژاړم نو ستا امتیان به جهنم ته څنګه ځي ورته وایي فاطمې الله تعالی ما ته ښودلې ده ما ته جبریل ویلي دي زی به خامخا به ځي ګناهګار به ځي او دا چې الله تعالی به دی ته په دې باندې یو په دې کې به هم فرق ورکوي الله قرآن کې فرمایي چې جهنم ته څوک وردننه کېږي وهم کالحون دی به ډېرې بدرنګې شنې سترګې وي او تک تور مخونه به وي خو الله تعالی به زما امتیان چې جهنم ته بوځي نو سترګې به ورله نه شنې کوي او مخونه به ورله نه توروي داسې به ځي او چې دی دننه کېږي نو دی به هغه وخت کې به هم دی زما نوم مني چې محمد رسول الله امتیان یو نو چې دغه درته دننه کېږي نو الله تعالی به د ذهن نه نوم وباسي زما نوم به ترې وځي چې جهنم ته ورشي د جهنم داروغه فرشته مالک چې د مالک نوم دی هغه به ورته تاسو څوک یئ و بدبختو څومره ښکلي مخونه مو دي و بدبختو سترګې مو ښایسته دي او و بدبختو یی جهنمیان دا څنګه چل دی وایي به چې موږ الله تعالی والا ذهن نه د نبي اسلام نوم ویست تاسو څوک یئ دی به دا نه وایي چې موږ د نبي اسلام امتیان یو وایي به چې قرآن پې نو نازل موږ د هغه امتیان یو وایي د هغه خو محمد رسول الله دی او که نه هم دکه دی که نه هم دکه دی نو تاسو ته په قرآن کې نه ویلی شي تاسو ته په قرآن کې نه ویلی شي چې زنا مه کوئ تاسو ته په قرآن کې نه ویلی شي چې پردی حق مه وهئ تاسو ته په قرآن کې نه ویلی شي چې سود مه کوئ تاسو ته په قرآن کې نه ویلی شي چې حسد او داسې او داسې ګناهونه ته نه بیان شوي ویلی شوي نو ولې مو کول ولې هغې کې دروغ وو ولې ستاسو د پیغمبر چې تاسو ته کوم قرآن راوړو نو دا ګپ وو ولې داسې کول تاسو بس پوه شوي نه یو کړي مو دي چې کړي مو دي نو بس زما پړه کې ترس نشته دی دی جهنم ته جهنم ته چې دی وایي لا اله الا الله چې څنګه وایي نو جهنم ته په شا لاړ شي وایي دا خلک خو زه ځان ته نه پرېږدم دی خو کلمه وایي دی څنګه ځان ته را پرېږدم
حضرت مالک صاحب بوته وای جهنم د الله حکم دی چې دای ته سزا ورکړي. نو جهنم بوته چې الله حکم دی نو بیا زم انکار نشم کولی، راښکته یې کړه وردن نه بشي. هغه چې سدي بیا الله دې چې موږ او تاسو وساتي. حضرت نبی علیہ السلام ته حضرت جبریل وی د الله پیغمبر زر کال الله ذوالجلال ور بلک نو تک سور شو. نو بیا پکې زر کال الله تعالی ور بلک نو تک سپین شو. نو بیا پکې زر کال ور بلک نو تک تور شو. وی داسې تور دی چې د کخه اورېدلی تور دی. دی به پکې پراته وي، دی به کریکې وایي، دی به چغې وایي، دی به جاړي. مالک پوته وي چې څه وخت دننه کېږي دی به د مالک فرشتې ته وایي زه بس اوس خو ته هم وایه چې زی به جهنم هم راته تیار شه چې بس راځي دی راته، خو موږ لږ پرېږده چې موږ لږ وجاړو، لږ وخت راکړه د جهنم ته د کوزېدو نه مخکې. هغه ورته وایي چې وجاړه. دی چې په کوم انداز باندې جړا کوي، نبی علیہ السلام ته جبریل خبره کوي، وایي دی چې په کوم انداز جړا کوي نو دا سترګې به دا اوښکې داسې بیایي که نه، او چې هغه اوښکې ختمې شي نو بیا به وینې شروع کړي، وینې به هم ختمې شي. الله تعالی دا مالک به دی ته وایي چې بس تاسو که جاړئ د دې جړا په ځای که تاسو دنیا کې لږ هم جړلی بیا به ډېره فایده وه. اوس تاسو بس فیصله ده که د ورکوزېږئ وته. جهنم ته لاړل. څومره زمانه پراته دي، څه زمانه چې تېره شوه. جبریل علیه السلام ته الله دا اوږد حدیث ته خلاصېدو نه دی، خو زه بس پوهېږم. نبی علیه السلام ته جبریل علیه السلام ته الله تعالی وایي جبریل لاړ شه د جهنم لږ تماشه خو وکړه. چې دی راغی مالکه راغلیم جهنم تماشه کوم. جبریل چې وویني دا خو مالک یې وویني، جبریل خو ډېره مقربه فرشته ده، هغه به ورته پاسي لکه څنګه چې یو سپی یو غټ افسر ته سلوټ کوي داسې سلام به ورته وکړي. تاسو څنګه راغلئ دلته صاحبه؟ زه راغلی یم الله پاک رالیږلی یم جهنم تماشه کوم. نو وایي راځه وګورم، وګرځه. دروازه به ورته کولاو کړي، ړومبی طبقه سر واله چې داسې کړي، ټول جهنم به ورته وښیي دا څوک دي؟ دا د نبي علیه السلام امتیان چې دی داسې ورته وګوري دا څوک دي؟ دومره ښکلی بنده، دومره ښکلی حد نه خو اخېسته. نو دا ټول به ورته په چغو شي ته څوک یې؟ زه جبریل یم. وایي ښه جبریل، هغه جبریل چې قرآن به په نبي علیه السلام نازلو، هغه جبریل یم. ته چې لاړ شې نو زموږ سلام زموږ محبوب پیغمبر ته ووایه، محمد رسول الله ته زموږ سلام ووایه، ورته ووایه چې په جهنم کې ستا امتیان ریتېدل. جبریل علیہ السلام ورته وایي ښه. واپس راغی، لنډه مختصره الله ذوالجلال ته وایي ما خو هر څه ولیدل، خو ما ته هغه یو امانت راکړی، هغه سلام نبي علیه السلام ته رسو. الله پاک وایي ویې رسو، سلام به ورته راورسوي. زه تلم د جهنم چکر مې وکړه ولګولو، ستا امتیان مې پکې ولیدل الله حبیبه، او هغه چې په کوم سخت ځای کې دي، په کوم تنګ ځای کې دي، کوم سخت غذاب کې دي، هغه د ادنا خوا دی. او ما ته یې وایي چې زموږ پیغمبر محمد رسول الله ته زموږ سلام ووایه. هغه زما امتیانو ما ته سلام راولېږو، په جهنم کې پراته دي. بس چې څنګه د جبریل سلام واغستو نو په سجده باندې نبي علیه السلام پرېوت، د عرش د لاندې سجده ولګوله، دومره سجده ولګوله چې څه د حد نه خو اوږده سجده ده. او داسې د الله تعالی صفات بیانوي چې کوم څه د عقل نه بهر دي. الله ذوالجلال ته سر پورته که محبوبه ولې څه مسله پېښه ده؟ یا الله تا قراته ویلي ستا امتیان به ستا په تا به نه خفه کوم، زما امتیانو ما ته د جهنم نه سلام رالیږلی. الله ګناهونه یې کړي دي، جهنم ته تللي دي، ما ته سلام رالیږلی دی. چې جبریل امین علیہ السلام ولکله سلام راړو، نبی علیہ السلام فرمایي زه به د سپینو زرو په یو ملغلره کې ناست یم، د سپینو یو سپینه ملغلره کې به ناست یم.
او داسې سپینه ملغلره ده او یا زره دروازې ورته الله تعالی لګولې دي په هغې کې به ناست یم جبریل سلام راړه ما سجده وکړه الله پاک وایي لاړ شه او راوباسه بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته حدیث اوږد دی بهرحال دا وخت ډېر ناوخته شو الله ذوالجلال دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي الله دې موږ د جهنم نه وساتي خدای پاک دې موږ صحیح د خپل محبوب پیغمبر صحیح تابعدار جوړ کړي او صحیح دې موږ د هغه غلامان جوړ کړي خدای پاک دې موږ د هغه غلامان جوړ کړي محترمو ګډوډېږئ ما آخر وخت دی دا نوې طبقه ډېر داسې زموږ نوجوانان دي ګوره سنت هم نه کوي هغه کومه جړا کړې ده ته سنت نه کوې هسې ته څنګه د پیغمبر امتي هغه دلې جړاګانې کولې او ته د هغه سنت نه کوې ته څنګه امتي هغه څنګه ته به هغه باندې سلام کوې نو هغه څنګه ستا سلام وایي الله ذوالجلال موږ ته اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب